نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 7 رکو نمبر 11 آیت نمبر 83 په اعتبار د سورت سره او آیت نمبر 1 په اعتبار د سپاره سره خلاصه د دینومي رکو پس د هغینا لفظي ترجمه دي چې یو واقعي طرف ته اشاره ده. په ابتدا د اسلام کې مسلمانانو باندې ډیر مظالم شروع د مسلمانانو د پاره په مکه المکرمه کې جون زندگی تیرول انتهایی ګران او مشکلو. دغه مسلمانانو حبشي ته هجرت وکړه. د هغه بادشاه ډیر رحم دل کله چې د مکه مشرکین او کفارو ته پته ولګیدا هغوی لاړه د بادشاه خواته مطالبه ابتدا کوله چې دوی د حبشي نه وباس. بادشاه دغه مسلمانان خپل دربار ته راوغوښته. د علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ ورور جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ډیر په بهترین او خولي انداز کې د هغه بادشاه مخې ته خپل دعوه پیش کړه، بیان یې وکړ. هغه ډیر زیات متاثر شو او پوه شو چې د کوم پیغمبر په باره کې موږ ته په تورات انجیل کې ویلې شوي وو هغه نښې په دې پیغمبر کې. دغه مشرکین د هغه ځای نه واپس راغله، د هغوی مطالبه پوره نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه المنورې ته هجرت وکړو. دغه بادشاه یو وفد د علماو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته ولېږه. هغه وفد چې کله ملاقات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د سوره یاسین تلاوت شروع کړ. د هغه قرآن په اورېدو سره د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې او داسې جړل چې د مبالغې د وجې نه ویلی شوي دي چې ګویا د هغوی سترګې بهیږي. ټول مسلمانان شو او پس هغه کسان نجاشي بادشاه خواته لاړه، حبشې ته لاړه. هغه بادشاه ته یې کارګزاري واوروله او هغه بادشاه هم مسلمان شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا دا نوم د اومې سپارې دی، دې ځای نه اومه سپاره به شروع کېږي. ترجمه د دې وَإِذَا او کله چې سَمِعُوا واورید وي ما هغه کتاب مراد تی قرآن انزل چې نازل کړی شوی دی الی الرسول دی پیغمبر ته. رسول نه مراد زمونږ ستاسو خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. ترانو ویني بت اعینهم سترګې د دوی تفیض چې بهیږي به من الدمع اوښکې. دې کې مبالغه ده چې د سترګو نه داسې اوښکې روانې وي د قرآن په اورېدو سره. قرآن دا انقلابي کتاب، په قرآن سره ژوند زندگی بدلیږي، علاقه بدلیږي، معاشره بدلیږي. داسې جړل ته به چې سترګې بهیږي. مما په سبب د دې عرفو چې وپېژندلو دوی من الحق حق لرا، اسلام حق دین دے، قرآن حق دے، پیغمبر حق دے. یقولون وعید وی ربنا اے رب زمنگا آمنا من ایمان راوڑو، مومنان شو مسلمانان شو. فاکتبنا پس اولی کا منگا مع الشاہدین د حق گواہی ورکون کو سرا. مراد د دینا په قیامت کی هغه گواہی دا چې دا امت به د پیغمبرانو په حق کی ورکی. یا د گواهی نه مراد گواهی د حقانیت د قرآن د دین او د اسلام. وما لنا او صد عذر من لرا لا نؤمنو چې ایمان بن راوړو من بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې جاءنا چې راغلی دی موږ ته من الحق د حقنا. وجه او باعث د ایمان څه دی؟ هغه تمه امید د جنت او شامل دل په دې امت کې دي. ونطمع او حال دا دی چې موږ تمه لرو ان يدخلنا چې داخل بکړي موږ لرا ربنا رب زمونږ مع القوم الصالحین د نیکانو خلق سره. مراد د دینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. فاثابهم الله پس بدل ورکړه دوی ته الله بما قالو په دې وینا د دوی باندې جناتن پداسی جنتونو سرا باغونو سرا تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغنا الانهار نهرنا ولی سندونا خالدین همیشه بوی دوی فیها په هغې کې نعمتونه همیشه دوی هم همیشه. وذالک او دادا جزاء المحسنین بدله
دا د نیکانو. تخویب دې د پاره د هغې کسانو چې ایمان نه راوړي، اسلام کې نه داخليږي. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې وکړو، وکذبو او دروغجنې وګڼل بآیاتنا آیاتونو زمنګ لرا. اولئک هم دغه کسان دي اصحاب الجحیم، د دوزخ او جهنم والا. اے اللہ منگ تے محفوظ کا. آمین.